په دې ورځ باندې کرسی پیدا شوې ده، په دې ورځ باندې عرش عظیم الشان پیدا شوی دی، په دې ورځ باندې اسمانونه پیدا شوي دي، په دې ورځ باندې ځمکه پیدا شوې ده، په دې باندې نور پیدا شوی، په دې باندې سپوږمۍ پیدا شوې ده، په دې باندې ستوري پیدا شوي دي، په دې باندې جنت پیدا شوی دی، په دې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام پیدا شوی دی، په دې ورځ باندې الله جل وعلا شانه ابراهیم علیه السلام ته د نمرود د هغه جهنم او د اور نه نجات ورکړی و. نمرود کافر ابراهیم علیه السلام ته ویل چې زما عبادت کې او کنه. ابراهیم علیه السلام مبارک تو فرمایل چې زه خو صرف د الله جل وعلا شانه عبادت کوم او د بل چا نه کوم. یو عظیم هغه واقعات به تاسو اورېدلي قرآن عظیم الشان کې زه سحر کې ترجمه کوم، هغه واقعات پکې ما ټول په تفصیل سره بیان کړي. نو ابراهیم علیه السلام مبارک د پاره د څومره عظیم میدانونه او یو علاقه هغه راګیر کړل او دای د لرګونه ډکه کړله او په هغه کې ور بل کو او ابراهیم علیه السلام مبارک د هغه ور من ته چې دین هغه ور ورسا. الله جل وعلا شانه په ابراهیم علیه السلام مبارک باندې هغه ور یخ وګرځاو. بردم و سلاما په قرآن عظیم شان کې راځي الله جل وعلا شانه فرمای وای منګه دی ورته ویله چې په ابراهیم علیه السلام مبارک باندې یخشا خود سلامتیا والا یو داسې یخنی چې انسان د یخنۍ نه هلاک شي نه، دومره یخنیم نه بردم و سلاما یخ خود سلامتیا والا. نو الله جل وعلا شانه چې ابراهیم علیه السلام ته د نمرود د هغه اور او د عذاب نه نجات ورکړی هغه دا مبارکه ورځ وه، دا سبا چې کومه را روانه ده. او په دې مبارکه ورځ باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی، په دې مبارکه ورځ باندې عیسی علیه السلام مبارک اسمانونو ته ختلی دی، په دې مبارکه ورځ باندې یونس علیه السلام مبارک ته الله جل وعلا شانه د هغه خېټې د مۍ نه نجات ورکړی و. او په دې ورځ باندې ادریس علیه السلام مبارک اسمانونو ته الله جل وعلا شانه خېټولی دی. ورفعناه مکانا علیا په قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا شانه فرمای ادریس علیه السلام مبارک دا منګه اوچت کړی دی یو اعلی او چوت مقام ته. څلورم اسمان مفسرینو لیکلی دی او بعضې مفسرینو پکې بیا دا واقعا بیان کړې ده چې دا ادریس علیه السلام مبارک د الله جل وعلا شانه د هغه دیدار ډېره زیات تمنا او ارمان کولو. د یو ملک علیه السلام سره یارانه وه. هغه ملک علیه السلام ته ویله چې ما د الله جل وعلا شانه دا مخلوقات را باندې وینه، اسمانونه را باندې وینه. هغه ملک علیه السلام ادریس علیه السلام د ځان سره په دې وزر کې واخیسته پټه او روانو چې څلورم اسمان ته ورسېده نو هغه طرف نه ورته د ملک الموت علیه السلام را روانو په شتاب او په تیزۍ باندې او ډېر وارخطاو. هغه ملک علیه السلام د چا سره چې ادریس علیه السلام مبارک په دې څنګ کې پټ ورسو هغه ته تپوس وکړو د ملک الموت علیه السلام نه چې څه واقعه ده داسې وارخطا او داسې په تیزۍ باندې روانې. هغه ورته وویل چې الله جل وعلا شانه راته دا اوس ټیم یاد کړی دی چې په دې ټیم باندې په څلورم اسمان کې د ادریس علیه السلام نه روح واله. ادریس علیه السلام هلته په ځمکه باندې دی او چې زه ځمکې ته ځم او بیا ورته څلورم اسمان ته رارسومه نو په دې کې خو ډېر ټیم لګي د الله جل وعلا شانه د هغه حکم خلاف چېرته رانشي. هغه ملک علیه السلام ته هغه وزر داسې کولاو کړو دا د الله جل وعلا شانه دوست مې دله رارسولی دی. په هغه ځای کې روح واخیسته. بیا بعضې مفسرینو دا ډېر تاویلات دي خو مفسرینو پکې بیا دا لیکلي دي چې د ادریس علیه السلام مبارک هغه قبر هم په څلورم اسمان کې دی. ورفعناه مکانا علیا الله جل وعلا شانه فرمای ادریس علیه السلام مبارک منګه اوچت کړی دی هغه اعلی مقام ته نو هغه څلورم اسمان دی. دا د عاشورا ورځ وه. په دې ورځ باندې داسې عجایبات او داسې غرایبات او داسې عظیم مخلوقات د الله جل وعلا شانه وجود ته راغلي دي. د دې وجې نه الله جل وعلا شانه دې ورځ ته ډېر عظیم فضیلت ورکړی دی. د دې وجې نه زمونږ فقهای کرامو لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې په دې ورځ باندې صدقه دا یو عظیم اجر او ثواب لري. سبانۍ د خیري ورځ او په دې ورځ باندې صدقه په خپل اهل عیال باندې حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چا چې په لسم د محرم باندې په لسمه ورځ د دې میاشت باندې خپل اهل عیال باندې وسعت راوستو، فراقي پرې راوستله
قسمه قسم نعمتونه او قسمه قسم خوراکونه وتراوړل او هغه وتورکل نو الله جل وعلا شانه په د باندې ټول کال فراقي راولي نو په خپل اهل عیال باندې په دې ورځو باندې فراقي راوستل او هغه ته چې د قسمه قسم خوراکونه او د الله جل وعلا شانه عبادت ته هغه وسره غفلتنا او دریم نمبر په دې ورځ باندې روزه نیول په دې ورځ باندې روزه نیول دا یو عظیم اجر او ثواب لري نبی رسول الله والسلام مبارک فرمای چې په لسم د محرم باندې روزه ونیولا نو الله جل وعلا شانه به ته یو کال ګناهونه معاف کړي چې په لسم د محرم باندې روزه ونیولا نو الله جل وعلا شانه به د هغه ځل مرادات پوره کړي الله جل وعلا شانه به ته په جنت کې اعلی معنی ورکړي نو په جنت کې اعلی معنی ورکول د دې معنا تاسو ته ما کړی دا د دې معنا دا ده چې جنت خو د دې لپاره یقیني دی جنت ته خو به خامخزي خو الله جل وعلا شانه به ته په جنت کې بیا هغه اعلی معنی هم ورکړي نو په دې لسم د محرم باندې روزه نیول د دې چې دی هغه ډېر عظیم فضیلت دی او ګوره دا یو مسله بیانومه چې په دې ورځ باندې بعضې د شیعګانو چې دی هغه ناکاره عملونه دي دا یو حدیث شریف کې راځي طبراني هم روایت کړی دی او بهقي هم روایت کړی دی نورو محدثینو هم روایت کړی دی د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی مبارکه فرمای یوه ورځ جبرائیل علیه السلام راغی او د نبی علیه السلام مبارک سره په قبره کې دا حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما حسن او حسین د نبی علیه السلام مبارک هغه خواږن وسی د نبی علیه السلام مبارک د زړه هغه ټوکړي نبی علیه السلام مبارک په منبر باندې خطبه لوستله او دا حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په خپل کې اکوتل راکوتل هغوی دواړو بچی دي نو خپل لوبې کول مبارک ته ډېر زیات ګرانو نبی علیه السلام مبارک په مانځه باندې ولاړو حسن صاحب یا حسین صاحب رضی الله تعالی عنهما هغه مبارکان برات د نبی علیه السلام مبارک بوله ته وختل نبی علیه السلام مبارک په چې کله پاتېده نو هغه مبارک به داسې د لاس ته ونیو د ځان څخه به اوچت کړو چې زما د ملا نه ونه غورځېږي چېرته زخمي نه شي خوږ نه شي تکلیف ورته ونه رسېږي نو مور بیبي فرمایي ام سلمه رضی الله تعالی عنها و جبرائیل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام مبارک ته وفرمایله چې ستا په دین وسو کې به دان وسې یو ته اشاره وکړله ستا په دین وسو کې به دان وسې ستا امت ډېر په بېدردۍ باندې شهید کوي او ډېر په ظلم باندې به قتل کوي ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي و جبرائیل علیه السلام حسین صاحب ته اشاره وکړله نبی علیه السلام مبارک حسین صاحب د خپلې سینې ته رانږدې کړو او ډېر په درد باندې وژړله او بیا ورته جبرائیل علیه السلام مبارک وفرمایله چې زه تا ته هغه ځای م ښیم د عراق د کربلا هغه میدان ته یې لاس اوږد کړه جبرائیل علیه السلام او د کربلا د میدان دا خاوره سره ده دا د علاقو خپل مزاجونه وي د بعضې علاقو دا خاوره سپینه وي بعضې سره وي بعضې توره وي د هرې علاقې خپل د الله جل وعلا شانه تقسیم دی نو د کربلا د میدان هغه خاوره سره ده نو د کربلا د میدان نه یې لږه شانتې خاوره راواغېستله او نبی علیه السلام مبارک ته یې ورکړله چې دا د هغه میدان خاوره ده چې په دې میدان باندې به حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه دا مبارک بچی دی نو هغه ظالمان به شهید کوي په ډېر بېدردۍ باندې ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای و نبی علیه السلام مبارک ما ته هغه خاوره راکړله او راته یې وفرمایله چې په کومه ورځ باندې د دې خاورې نه وینه جوړه شي نو په هغه ورځ باندې به امام حسین صاحب هغه شهید شوی دا ظالمان او جاهلان دا د دین دشمنان فرق دواله د الله جل وعلا شانه د نبی علیه السلام مبارک اعدا و نبی علیه السلام مبارک په علم غیب باندې نه پوهېده نبی علیه السلام مبارک ته الله جل وعلا شانه داسې علوم ورکړي وو چې د هغې ما ورته بیان هم نشو کولی دا دنیا او ما فيها الله جل وعلا شانه د نبی علیه السلام مبارک د برکته پیدا کړي دي نو د دې علم به نه یې ورکړی خامخا به یې ورته ورکړی نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه السلام مبارک ما ته وفرمایله چې د دې خاورې نه په کومه ورځ باندې وینه جوړه شوله نو په هغه ورځ باندې به امام حسین صاحب هغه شهید شوی بیا مبارکه فرمایي و ډېره زمانه تېره شوله او ډېر تفصیلي واقعات په منځ کې تېر شوي دي ټیم ختم شوی دی دا یو څو مختصر ټکي وامه امام حسین صاحب د هغه ځای نه روان شو په خپل اس باندې کېناست او عراق ته روان دی او د هغې وجه دا وه چې د عراق نه بعضې سپین ږیري راغلي وو
او امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک ته فرمایلی چې یزیدیان او عبید الله بن زیاد هغه په من باندې ډیر ظلمونه شروع کړی دي د هغه د ظلم نه من تنگ راغلی یو او داسې ظالمان او جابران چې د هغه مثل چاته په دنیا کې نه دی پیدا شوی تاسو مبارکان راشئ او موږ بس تاسو مرګري شو د هغه په خلاف باندې به جهادونه وکړو او حکومت اسلامي په دنیا باندې راشي صحابه کرام حسین صاحب ته ویل چې ګوره الته مزه د عراق خلک چې دی نو دا ستاسو دوکه کوي او بیا به دې یوازې پرېږدي او هغه هلته به شهید کړي هغه مبارک چې دی نو د دین د هغه غمخوارۍ د وجې نه او په زړه کې چې د مسلمانانو سره درد و مینه و محبت و د هغه وجې نه هغه مبارک عراق ته لاړه بیا د کربلا په میدان باندې هغه چې دی نو جنګونه وشو او امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک یې هلته شهید کړی مور بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای دا په کومه ورځ باندې چې امام حسین صاحب شهید شو او دیو مبارکان کې دا سر په توره باندې قلم کو او عبید الله بن زیاد هغه سر چې دی نو د هغه مخې ته ویوړه هغه ګورنرانو د هغه پوجیانو او د مبارک دا شونډې کولاو پاتې شوي وي نو د غاښونه سپین ښکارېدله د عبید الله بن زیاد ملعون او ظالم چې دی نو یو چوکه راواغېستله او دا غاښونه یې له داسې ټکول عیاذا بالله د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د هغه خوب نوسي داسې ظالمان مخلوق په دنیا کې تېر شوی دی چې تاریخ سړی وګوري بالکل نو هغه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وای زه ورپاڅېدلم او کله دې نه خبر وم چې دا عبید الله بن زیاد دا ډېر ظالم دی او ډېره دومره ظالم چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په نوسي باندې سرپنه کوي نو په ما باندې به څه سرپه وکړي خو بیا م ورپاڅېدلم او هغه لښته مې ترې واخېستله او ورته مې وویله چې دا هغه غاښونه او هغه شونډې دي چې امام الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به دا خپلول او ته ظالم او ملعون چې دی نو دا په چوکه باندې وهي نو مور بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای بیا د هغه ځینه چې دی نو هغه سر چې دی نو هغه شام ته ولېږلی شو په دغه شپه باندې مبارکه فرمایي وای ما خوب ولیدل خوب مې ولیده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا سر ببر دی او خیرنې کپلې مبارک اچولي دي ډېر زیات چې دی نو هغه مبارک باندې د هغه خفګان آثار ظاهرېږي نو ما د نبی علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو چې ولې داسې په حزن او د خفګان په حالت کې تاسو معلومیږئ وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راته وفرمایله چې زه حاضر شوی وم هغه شهادت د امام حسین صاحب ته رضی الله تعالی عنه مبارک هغه قتل کاوه شهید کاوي او ما په خپل سترګو باندې هغه منظر ولیده نو د دې د وجې نه زما په زړه کې هغه غم دی خفګان دی نو هغه برداشت رانه ونه شو نو په ما باندې چې دی نو دا حالت تواري شوی دی مبارکه فرمایي وایي ما چې سترګې کولاو کړلې دا مې خوب لیده چې سترګې مې کولاو کړلې او هغه شیشې له لاړم په هغه کومه شیشه کې مې چې نبی علیه السلام مبارک را لکه به خاوره راکړې وه چې دا د ځان سره محفوظه کړه چې هغې خاورې ته مې وکتل نو د هغې نه وینه جوړه شوې وه ما ته د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه صدق او د نبی علیه السلام مبارک هغه علم او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه شان معلوم شو چې ګوره مبارک فرمایلی وو چې په کومه ورځ باندې امام حسین صاحب شهید شي او قتل کړی شي نو په هغه ورځ باندې به د دې خاورې نه وینه جوړېږي دا نن چې دا خاورې نه وینه جوړه شوې ده نو معلومیږي دا چې هغه مبارک یې قتل کړی ده د دې وجې نه په دې دا په کومه ورځ باندې چې امام حسین صاحب شهید شوی دی د مبارک په ظلم باندې قتل کړی دی نو هغه دا لسم د محرم نو په دې ورځ باندې شیعګان چې دی نو هغه خپل هغه ماتمونه کوي او ځان چې دی په درو باندې وایي قسم خرافات شروع کړي دي دا د هغوی مبارکانو لار نه ده د هغوی مبارکانو لار دا ده چې د هغوی په عقایدو باندې روان شه د هغوی په اعمالو باندې روان شه د هغوی ظاهرا او باطنا اتباع وکړه د دې وجې نه دا بعضې خلک چې د شیعګانو نه ډېر زیات متاثره دي بریلیان چې دی نو دا د شیعګانو داسې نږدې رونه دي تقریبا او په ډېرو عقایدو کې چې دی نو هغه د شیعګانو سره برابر هم دي اکثریت یې نه یادومه خو بعضې پکې داسې شته دي دا مشران یې چې کوم دي نو هغه اکثر په شیعګانو په لاره باندې روان دي نو هغوی دا فتوا ورکړې ده چې د محرم په میاشت کې او بیا خاص کر په دې ورځ باندې واده جواز نه لري په دې باندې به سترګې نه تورې په دې باندې به پاکې کپړې نه اغوندي په دې باندې به غسل نه کې یو طرف ته دا ګمراهۍ او دا خرافات چې د دې نه مطلقا انکار او مطلقا دې ته حرام ویله بل طرف ته
بعضی مولان هغه دا خبره کوي چې یاره په دې ورځ باندې غسل کوله که چا په دې ورځ باندې غسل وکړي نو ټول کال به په هغه باندې مرضونه نه راځي که په دې ورځ باندې چا سترګې تورې کړي نو هغه به ټول کال په سترګو باندې مرضونه نه راځي او فلان او فلان. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي دا ټولې منګړتې خبرې دي د ځان نه جوړې شوي خبرې دي په دین کې دي هېڅ اعتبار او حیثیت نشته. په دې ورځ باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک موږ او تاسو ته کوم تعلیم راکړی دی په هغه باندې چلېدل دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک اتباع ده او هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایلي چې زه به په دې ورځ باندې روژه نیسم او که د راروان کال پورې زه په دنیا کې حیات او ژوندی پاتې شوم نو بیا به نهمه او لسمه دواړه نیسم. د دې وجې نه علما کرام لیکي چې نهمه او لسمه که نهمه د چا نه فوت شوله نو بیا لسمه او یولسمه. د هغې وجه دا ده چې یهودو به صرف په دې لسمه باندې روژه نیوله نو موږ مسلمانان د یهودو مخالفت کوو یا به نهمه او لسمه دواړه روژه نیسو او یا به د لسمې او د یولسمې دواړه روژه نیسو. او که چا یوازې د لسمې روژه ونیوله په هغې کې هم قباحت او ممانعت نشته دی. په دې ورځ باندې سترګې تورول دا هم جواز لري په تورو رنجو باندې. بعضې مولان پکې بیا دا خبره کوي چې یاره د سړو دپاره په تورو رنجو باندې سترګې تورول چې دی نو هغه جواز نه لري. دا هم د احادیثو نه ناخبري ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک رانجه اسمي ده. دا تور رانجو خو سوروالی ته لږ مایل تور رانجو سوروالی ته مایل. د دې وجې نه په دې بازار کې دوه قسمه رانجه خرڅېږي یو ته سرمه ویلی کېږي یو ته سرمي ویلی کېږي. سرما او سرمي نو دا یو خالص لوک تور دی دا د زنانهو دپاره دی او په دې بل کې لږ معمولي سوروالی دی نو هغه نارینه او زنانه دواړه استعمالولی شي. نو رانجه استعمالول دا هم سنت طریقه ده. غسل کول بیا د جمعې په ورځ باندې په داسې خاص ورځو باندې دا هم سنت طریقه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه راچلېدلې ده. په دې ورځ باندې صدقات کول په دې ورځ باندې روژې نیول په دې ورځ باندې عبادتونه کوله دا ټول د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په احادیثو باندې ثابت دي او انکار چې دی دا د یو عظیمې ذخیرې د احادیثو نه انکار دی. الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا